د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي له خوا رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس صوبه کې د امنیت په خراب صورتحال اندېښنې څرګندونه کړې او ویلي چې تیر کال په مقابله کې سخت کال په صوبه کې زیاته وینه توی شوې ده. د ټولګوندیز غونډې په اعلامیه کې ویل شوی چې 13 میاشت په صوبه کې د اویانه زیات امنیتي ساتونکو وجل شوي او د کورمې په فرقایي نهتو کې د 200 نه زیات خلک وجل شوي دي. مرکز او په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف حکومت د امن په ځای کولو د لپاره وخت په وخت دعوی او وعده کوي. ټولګوندیز غونډه کې په صوبه کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند نه علاوه عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام فی، قومي وطن پارټي، نېشنل ډیموکراټک ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي هم شرکت کړی دی. د ټولګوندیز غونډې د اعلامیې ترمنه غونډه کې د صوبې د مالی او سیاسي حالات او صوبې د ګټو د ساتنې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو په استازیتوب د سیاسي او تکنیکی کمیټه جوړولو فیصله شوې ده. غوښتنه شوې چې NFC وارد چې نږدې د 2.5 کالو راسي غیر موثره شوی سمدستي د 11 NFC وارد جاری کړل شي او د پخوانی پاټا د لپاره د FC 3% پیسې چې د 13 کالو راسي نه دی ورکړل شوی هغه دی جاری کړل شي. ویل شوی چې د صوبې معدنیات د صوبې دي او صوبه کې چې څومره لیزونه یا ټیکي ورکړل شوی د هغه تفصيلات په ولست وړاندې کړل شي. د افغانستان سره په پوله چې څومره تاریخي تجارتي لارې دي هغه د هر ډول تجارت د لپاره سمدستي پرانستل شي او صوبایي حکومت چې ټیکس لګولې هغه د افغانستان سره تجارت اغیزمنوي هغه د بیرته واغستل شي. کانفرنس داین ترمه د شریکو ګټو د کونسل په باقاعدګۍ سره د غونډې غوښتنه کړې. بلدیاتي استازو ته بیره تفرقه د فندونو ورکولو ویلي دي. غونډه کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې چې د 1991 د اوبو په معاهده کې چې مرکزی حکومت نور ثبوت کم کار کړي هغه د پښتونخوا صوبې له هم وکړي. کانفرنس د قبایلی ضلعو څخه د پوځي عملیاتو لامل د بیکوره خلکو بیرته خپل علاقو ته ستنولو غوښتنه کړې ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400